په خپل ټیک ټاک کې دا سیټینګ لازم وکړئ. که تاسو ټیک ټاک استعمالوئ، تاسو څوک فالو کړي یا د چا ویډیوګان لایک کړي، نو دغه ویډیوګان او دغه کسان چې تاسو فالو کړي دا نور کسان هم کته شي. کله چې تاسو پروفایل ته هغه ور دننه شي او کوم ویډیوګان تاسو لایک کړي، نو هغه ویډیوګان به هغو ته شو کېږي. دغه شان تاسو چې کوم کسان فالو کړي د هغو غونډ لیست دی هغه نور کسان هم کته شي، ستاسو ملګري هم کته شي او ستاسو د فیملی کسان هم کتلی شي. که تاسو جنکۍ یا نور داسې غلط خلک یو فالو کړی، نو ټول چې دي دا به خلکو ته شو کېږي. بل دا که تاسو اوس یو ملګري ته ووایئ چې زه ستاسو ویډیوګان چې دي دا لایک کوم یا ما ته فالو کړی، نو هغه به دغه لیست ته وردننه کېږي او ګوري به دا ویډیو چې جوړم دا هم په دې جوړم ځکه یو ملګري رانه تپوس کړو، ما ته یې ووایي زما یو ملګری دی وایي د هغه ویډیوګان ما نه دي لایک کړي، هغه ما ته بار بار وایي چې ته زما ویډیوګان چې دي دا لایک کړه. نو دا اپشن به څنګه بندېږي؟ نو په دې ویډیو کې به دغه طریقه زه تاسو ته ښیم چې تاسو به د خپل لایک ویډیوګانو او د فالو اپشن چې دی دا به څنګه بندوئ. نو د دې لپاره به ځو موبایل سکرین ته، خو هغې نه مخکې دا که ویډیو مو خوښه شوه نو یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. نو زه موبایل سکرین ته باقي طریقه هلته کې زده کوم چې دا سیټینګ په ټیک ټاک کې څنګه کېږي. موبایل سکرین ته رالو، موږ خپل ټیک ټاک کولاو کړی. دغه شان به تاسو خپل ټیک ټاک کولاو کوئ. څنګه یو خپل ټیک ټاک کولاو کړو، په هغې کې به خپل پروفایل ته راشئ او په هغې کې به له پاسه د ګوټ تاسو ته درې کرښې ښکارېږي. دا به ووایي چې دغه تاسو څنګه ووایي، تاسو ته به د لاندې سکرین نه دا درې اپشنونه کولاو شي. په دې کې لاندینی سیټینګ اینډ پرایوسي اخرنی اپشن چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ. چې څنګه یو دا کولاو کړو نو تاسو ته به رامخ داسې کولاو شي. نو په دې کې چې دی دویم نمبر اپشن به کولاو کوئ، د تالې دا نښه چې وته ده پرایوسي دا چې دی دا به له ځان سره کولاو کوئ. څنګه دا کولاو کړو نو په دې کې به لږ لاندې راشئ. چې لاندې راشئ نو دلته کې به تاسو ته ښکارېږي دا ټول اپشنونه به تاسو ته ښکارېږي، کمنټس او منشن کېدو دا ټول اپشنونه به ښکارېږي. تاسو به دلته کې وګورئ فالو لیست چې لیکلی دی فالوینګ لیست، موږ چې کوم کسان فالو کړي دي لکه هغه کسانو هغه لیست چې دی هغه به د دې ځای نه به دې ځای کې به وي ستاسو دې ته به یې لیکلی ایوری ون. زموږ دا دی اونلی می لاندې تاسو ته به ښکارېږي، ستاسو هغه به دی ایوری ون وي. نو دا به تاسو اونلی می لکه صرف منګه چې بل څوک دا نشي کتی چې دې ته یې راکوز کړو نو ستاسو دغه لیست چې دی دا بل څوک نشي کتی. نو دا په دې باندې کوئ. بیا په دغه ورپسې دی لایک ویډیوز، تاسو ته به ښکارېږي کومې ویډیو چې تاسو لایک کړي دي نو دغه ویډیوګان چې دي دا به هم لاندینی اپشن ته چې دی دې ته به یې راکوز کوئ. چې دې ته یې راکوز کړل نو ستاسو دغه لایک ویډیوګان چې دي دا به څوک نه ګوري. نو دا دوه سیټینګونه چې دي دا په خپل ټیک ټاک کې د دې ځای نه وکړئ. سیټینګ اینډ پرایوسي ته به راشئ، په هغې کې به پرایوسي ته راشئ، بیا فالوینګ لیست او لایک ویډیوز چې دي دا به اونلی می ته راکوز کوئ. بس په دې طریقې سره تاسو خپل فالوور او خپل لایک ویډیوګان چې دي هغه تاسو بندولی شئ. اوس که ستاسو پروفایل ته څوک ورته نه شي نو دغه ځای کې به ورته نه هغه ویډیوګان شو کېږي، نه به ستاسو کوم کسان چې فالو کړي د هغو هغه لیست به ورته شو کېږي. نو په دې طریقه تاسو خپل ټیک ټاک نه چې دی دا سیټینګ وکړئ.